أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګران مینوالو زه تاسو قرباني مسبحانه تاسو ګورئ چمکني ټي یو سور زم وړاندې تاسو کنو کې راګیس لیکج د وجنه یو علمناک حادثه شو چې پکې د کور 38 کسان زخمیان شول او بعد آی کې 2 کسان شهیدان شول د دې کور خلک چې د یو ډیر غریب خلک دی او غریبي کورنۍ تعلق ساتي سوشل ورکر ټیم د سوکنو چې کوم فلاحي تنظیم دی هغه د دې خبري نوټس وشتو او په خپل ګروپ کې په خپل ارکان میس کې ادي خارونو خپل چندرا غونډه کا او یو اماونټ راجمو کو او نن راځي دي کسانو سره امداد کوي هغه تور کوي موږ سره موجود دي شاهد بلال بای چې هغه سره دي پاکله باندې تفصيلات اخلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. چې کله موږ په فیسبوک باندې ټول دنیا خبر شو دا واقع شوی ده زه اول خپل کوتاهی منم زه د کورونو چې معافي غواړم زمون سوشل ورک ټیم چې په دې کې اينم کوتاهی شوی ده موږ په سوشل ورک ټیم چمکني کې چې اعلان وکړ خپل ګروپ کې شاید دا واقع شوی ده د کې حکومتي ادارو سکړې دي نه کړی به دې په خپل وي د پر ریلیف وکمه د نور شته موږ د خپل کلی مشرانو د خپل کلی ځوانانو د خپل کلی تنظیمونو موږ دا هیله لرو موږ دا ګیله کړې ده ما ځان تم ویلي ما بل تم ویلي چې موږ یو کوتاهی کړی ده نن زموږ د ټیم چې دا راغون شو سوشل ورک ټیم چمکني ځوانان چې ټول د خپل غریب خلک موږ سره څوګنو غریب خلک دي لکه دې ټیم کې ټول زموږ ټول مطلب پرایویټ نوکرانه کوي څوک سرکاري داسې ورکوټ کنټرول کوي ټول اجازه خلک یو موږ په لکه یو چنده کړی دا تقریبا 50,000 روپۍ دا 20 روپۍ نه دي کله باندې د مریض علاج نه کوي خو موږ دې په بنیاد جوړ شي دا مشکلات چې د صاحب ما باندې ماتلی شي دا مشکلات صاحب په بل مګر خو په چان نه راولي دا کله چې موږ یو خلک یو موږ یو ولیدا دا خلک چې څنګه خپل کې دا چنده نه ده څنګه چې یو کور کې یو مشکل لازم او شپه ګورونه تر ځامن خپل یقیني هغه مشکل چې په شرکت باندې حل کی موږ په دې نیت باندې را چنده کړی دا موږ دا خیرات زکات په نیت باندې نه کړی موږ نن په دې مشکل دی سبب تمار راځي ډور په بل راځي دا موږ په هغه نیت باندې دلته راغلو او چې دې را احساس وشي چې موږ یوازې نیو موږ سره ټول څوکنه ولر دي څوکنه ټول ځوانان موږ سره ولر دي نو باقي چې کوم یا د کلی کوم مشران یا زموږ کوم ذمہواران دي کای دې کې سمرسته کړي هغه زنیم خبر نه ماته برکس علم شته اباجي سره تفصیل مهرباني جانان لمن سره هم ولر دي لمن سره تاسو هم دې کلی یو معزز شخصیت یا سوشل ورک ټیم سره تعلق دی او درته وایي چې د کلی نورمال ګورو ته نور تنظیمونو ته او شتمنو خلکو ته بس نه کول وړي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو پته چې دا ډېر یو ناګهاني حادثه وه خو موږ تر اوسه بیا پته ولګېده دی ډېر زیات غریبان دي او د دوی د علاج هم وس نشته چې ورسره امداد هم نه یې کړی نو موږ بیا خپلو کې دا میټینګ وکړو چې وایي دوی سره امداد کول پکار دي نو چې چندې کار هم وکړو نو د خدای په فضل ټول کلي موږ سره دغه خپل تنظیم کسانو موږ سره ډېره په دې کې مرسته وکړه او شکر دی دومره شو چې هغه د ټک ټوک کار به پرې وشي او باقي د دې نه به دا یو پیغام لاړ شي خلکو ته مشرانو ته چې بھئی دا د امداد مستحق دي د سره د حکومت نه امداد پکار دي د سره چې مو حادثاتي دغه د پدې کې هغه سبا دی وی چې هغه کار دی دغه والا هیلث کارت نو چې پاره باندې کم سے کم څه خو کنه چې دا پوری نو هغه نه شي چې کم سے کم دا مخیر زراعت کدی امداد کی دا ور غریبان خلک دي او د یو کور اتل ذاتل زخمیان شي په پکې وفات شول شهیدان شول او باقي دغه دی چې کمر دغه رشتہ دار دی او راته دې ټولو کې چې امداد کړو چا نه کړی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالات هم د اسپیټال په خپل دغه سره کړی دی بلکې دینه غټه واقعیا د خدای پاک په پاکستان کې نه راوړي ته په کلی کې وی چې په پاکستان کې نو خدای دا واقعیا نه راوړي چې د یو کور نه په یو کمره کې 38 کسان وسوځي او دغه شي دا دوه وسم درې څلور په کمزوري حالات کې دي موږ په دغه باندې نه دي صحیح کنه او دا چې دغه شو د دنیا نه زبا دغه په ټیم پورونو مینوالو کو چرتا سو د متاثره کورنۍ سره امداد کول غواړي نو په سکرین باندې د دې کور د افرد نمبر فون نمبر چلیږي تاسو ډایرکټ د سره رابطه کول شي او د سره امداد کول شي په خبر تاسو نه اجازه غواړم د الله پامن.